حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک نے د بچی سوال کو چې الله تعالی مال بچی راکی. الله جل جلاله د هغه سوال چې کوم دی قبول کو وی فرمایو. الله تعالی او فرمایل چې ستا زوی بګیږي اسمه یحیی چې نوم به د هغه یحیی علیه السلام وي. نوم په دنیا کې د یحیی علیه السلام نه مخکې د بل چې الله تعالی وی چې مونږ نه دی ایخی نو نوم ورلوم الله تعالی کې خود چې نوم به دغه یحیی وي. ستا به زوی کېږي دغه نوم به یحیی وي او دا یحیی داسې نوم دی چې دا نوم الله تعالی فرمایي چې دا په دنیا کې د یحیی علیه السلام د پیدایش نه مخکې د بل چا نه و. چې کله دا خبره حضرت زکریا علیه السلام واورېده نو زکریا علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې یا الله تعالی څنګه به زما زوی کېږي. حال دا دی چې زما بیبي دا شنډه ده او زه د بوډاوالي د وجې نه ډېر کمزوری ته وررسېدلی یم. نو علما فرمایي چې زکریا علیه السلام دا خبره نه و چې د هغه یقین کمزوری و خو د کیفیت سوال کو. د الله تعالی نه سوال کو د کیفیت چې خدای پاکه زه به دکه شانتې بوډا یم او زوی به راله راکې او که نه ما به ورته ځوانکۍ او بچې به راله راکې. مال چې ته کله بچی راکې نو د هغې شنډې ښځې نه به راله راکې که دویمه ښځه به راله راکې د هغې نه به راله بچی راکې. نو دا سوال یې د کیفیت په باره کې کو. دا نه چې په الله تعالی باندې یقین نو چې څنګه به راله راکې زه خو بوډه یم. پیغمبرانو اعتقاد د هغې نه مضبوط اعتقاد د بل چا نه وي خو د کیفیت سوال یې کو. او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دا د شوق او د محبت د وجې نه دا خبره کوله چې الله تعالی زما زوی به څنګه کېږي. نو د دې دپاره یې وي چې الله تعالی ورته دوباره وفرمایي چې ستا زوی به چې کوم دی کېږي او په دې طریقه باندې به کېږي. نو د محبت د وجې د الله تعالی نه سوال کو. نو چې کله سوال وکړو نو الله تعالی ورته وفرمایل د فرشتې په ذریعه باندې چې دکه شانتې به کېږي ته به هم دکه شانتې بیبي به دې هم دکه شانتې وي. او دا کار په الله تعالی باندې څه ګران کار نه دی. څنګه چې الله تعالی ته د نش نشته کړی زکریا علیه السلام د الله پرمشي ته نه وي ما شته کړی نو دکه شان ستا نه اولاد پیدا کول ما ته څه ګران خو نه دي. هم ستا نه به پیدا کوم هم د دکې بیبي نه به درله پیدا کوم. بیا زکریا علیه السلام سوال کوي چې خدای پاکه چې زما د بیبي حمل ټهرو شي حمل چې کوم دی انحلي زما د بیبي حمل وشي د هغې نښه به سي چې زه مطمئن شم زه خوشحاله شم چې زما بیبي حامله شوې ده. نو الله تعالی ورته وفرمیل چې ته به بلکل روغ جوړ خو ته به 3 ورځې او 3 شپې خبرې نشي کولی. روغ جوړ به یې خو خبرې به نشي کولی. د الله تعالی عبادت به کولی شي د الله تعالی ثنا او صفت به ویلی شي خو د خلکو سره به خبرې نشي کولی. ته په اشاره 3 ورځې او 3 شپې خبرې کوي. نو دا به چې کوم دی د دې خبرې نښه وي چې ستا د بیبي حمل چې کوم دی ټهرو شوی دی. نو دکه شانتې وشوله. یو پیره زکریا علیه السلام د خپل محراب نه راووتو د خپلې کمرې نه او چې راووتو خلکو سره خبرې کول شروع کړو نو خلکو سره خبرې نشوې کولی. نو په اشاره باندې خلکو ته وي تاسو سار او سبا او بیګا د الله تعالی حمد او ثنا وایي د الله تعالی تسبیح وایي. د هغې نه وروستو بیا الله تعالی ورته حضرت یحیی علیه السلام بچی ورکو او یحیی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې په وړوکوالي کې دته مونږ چې کوم دی حکمت ورکړی دی نبوت مو ورته په وړوکوالي کې ورکړی دی په ځوانوالي کې ځوانوالي کې عام قانون دا دی د الله تعالی چې څومره انبیا علیهم السلام دي نو 40 کاله پسې ورته پیغمبري ورکړې ده. خو یحیی علیه السلام ته الله تعالی په ځوانۍ کې پیغمبري ورکړل دا د خصوصیت دی. او الله فرمایي دی مونږ ډېر نرم زړه ورکړی ډېر نرم زړه. په مخلوق باندې به ډېر خفه کېدو د الله په مخلوق باندې به ډېر زیات خفه کېدو. او روایتو کې راځي چې ده به دومره جړل چې د ډېرې جړا د وجې نه د ده په دې اننګو کې اوښکو لارې جوړې کړې وي دومره به یې جړل. لا ماشوم وي ماشومان ورته یو پیره وي چې راځي لبې کړو وي ده ورته وي چې زه الله تعالی لبو له نه یم پیدا کړی زه خپل عبادت له پیدا کړی. ماشوم انبیا اولاد چې کوم دی هغه خو هم صحیح کړه د دې اولیاو د اولاد نه د اولیاو دا الله تعالی چې کوم دی بعضې وختونو کې په دې ورکوټوالي کې په وړوکوالي کې الله تعالی دې ته د دین پوهه ورکړي. یو بزرګ د بل بزرګ ملاقات لته د اختر پر ورځ باندې نو یو ماشوم ناست جړلې نو هغه بزرګ ورته وایي چې بچې ته ولې جاړئ
اکول سره نشته دی هغه وخت کې خلکو اکول کول وی چې نه زه په اکولو پسې جاړم وی چې ولې څه خواږه ماږه سر نشته چې دله والم وی چې نه دې پسې هم نه جاړم وی څه پسې جاړئ وی زه په دې خبره باندې جاړم چې کله زما مور سار اور پسې کوي که نه اور بلي نو واړه واړه لرګي د لاندې کېدي او بیا چې کله هغه واړه واړه لرګي اور والي نو د هغې نه وروسته پرې غټ غټ لرګي کېدي نو بیا غټ اور والي وي زه په دې خبره یارېږم هسې نه چې د جهنم الله تعالی ګرموي دا واړه واړه موږ په موږ باندې جهنم ګرم کړي دا لوی لوی راپسې وروسته راوړي په دې خبره باندې جاړه نو یحیی علیه السلام چې دوی په وړوکوالي کې ورته الله تعالی پوهه ورکړې وه نو خلکو ملګرو ته وي زه الله تعالی د لوبو دپاره نوم پیدا کړی روایتو کې راځي چې نه د ګناه کړی دی نه د ګناه شوق پیدا شوی دی پیغمبران خو هم د ګناه نه پاکي خو ګناه لیدلې هم قدرې نه دي داسې پاک الله تعالی یحیی علیه السلام پیدا کړی